د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تجارت د الله تعالی سره سودا کول او د الله تعالی به ورته نعمل بدل ورکول. قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې یو نیکی وکړه د هغې بدل به ولا موږ په یو په لسه باندې ورکو. دې باره کې علماو یو واقعه لیکلې ده، بهترینه واقعه ده، تاسو ته بیانوو واورئ په نیت د عمل باندې چې داسې عمل موږ او تاسو هم کوونکي جوړ شو. حضرت علی رضی الله عنه کور کې 15 کسان اوسېدل. حضرت علی او فاطمه الزهرا او حسنین او حارث. دا 15 کسان ټول ډېر وږي شو، ډېر تکلیف ورته و، سخته وته، لیکن هغه صحابه کرام وو، هغې سوال نه کوو، غلا یې نه کوله، رشوت یې نه اخیسته او بل په ناجایز طریقه باندې پیسې ګټل نه کول. نو هغه حضرت علی له خپل څادر فاطمه الزهرا ورکړ، ویل زما له څادر ویوسه او خرڅ یې کړه، په دې باندې کور لره فرق څه راوړه. نو علي رضی الله تعالی عنه هغه څادر ویوړو او هغه څادر یې په 6 درهم باندې خرڅ کړو. چې کله په 6 درهم باندې خرڅ کړو، صحابه کرام دومره ښه خلک وو، ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که په خپله په هغې لوږه وه خو چې بل به ورته وږی معلوم شو بل به یې مړاوه، ځان به وږی کاوه. نو 6 درهمه غریبان وله رالل، 6 درهمه یې هغې له ورکړل. چې کله هغې له ورکړل داسې پاتې شو، هېڅ ورسره پاتې نه شو. په دې کې یو سړي اوښ را روان کړی دی او حضرت علی رضی الله عنه ته وایي ابوالحسنه دا اوښ زما نه واله. هغه وایي په 100 روپۍ باندې، وایي په 100 درهمه یې زما نه واله. حضرت علی ورته وویل چې زما څخه پیسې نشته، ویل وروسته به یې راکړې، اوښ در واله. د اوښ پړی حضرت علی رضی الله تعالی عنه په لاس کې ونیو او ناست دی. هغه سړی لاړ چې زه به وروسته راځم. په دې کې بل یو سړی رالی د بانډچي په شکل کې. هغه ویل ابوالحسنه دا اوښ په ما باندې راخرڅ کړه. ویل په 100 روپۍ، ویل په 160 روپۍ باندې مال راکړه، 160 درهم باندې. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه سړي وله نغدې روپۍ ورکړې او حضرت علی هغه له اوښ ورکړو. چې کله هغه له اوښ ورکړو او بیا د هغې نه وروسته هغه سړی رالی، بېرته هغه له 100 درهمه ورکړل چې شیان یې اوښ اخیستی و او دا 80 درهم یې راوړل فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنه ته مخې ته کړل چې دا پیسې در واله. هغې ویل دا چېرته وي؟ هغې ته یې قصه بیان کړله چې ګوره ما په 6 روپۍ د الله تعالی سره سودا او تجارت وکړو، الله تعالی ما له د 6 په دې باندې 80 راکړلې او خپله واقعه یې ورته بیان کړله. او بیا د هغې نه وروسته حضرت علی رالی او نبي علیه الصلاة والسلام ته دا قصه بیان کړله چې داسې کار د ما څه وشو. نبي علیه السلام ورته وفرمیل علي ته پیدلې دا خرڅونکی څوک و چې تا باندې دا اوښ خرڅ کړل؟ څوک؟ ویل دا جبرائیل علیه الصلاة والسلام و. او بیا ویل د اخیستونکی ستا نه څوک و؟ دا اوښ د چا واخیستو؟ ویل پته نه لګي. ویل دا میکایل علیه الصلاة والسلام و. او تا ته پته شته چې دا کوم اوښ تا هغې خرڅ کړو واخیستو، نو دا د جنت ته لاړی، په دې به حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په جنت ته په سپاره په دې باندې چې کوم د جنت ته ځي. او بیا وفرمیل علي تا ته پته شته په تا الله تعالی 3 داسې نعمتونه کلي دي چې دا یې په بل چا باندې نه دي کلي. یو د هغې نعمتونو نه دا دی تعالی الله تعالی داسې بچي درکلي دي چې دا به د جنت د ټولو جوانانو سرداراني. او تعالی الله تعالی داسې بیبي درکلې ده فاطمه رضی الله تعالی عنها چې دا به د ټولو جنتي ښځو سرداری. او تعالی الله تعالی داسې سر درکلی دی جناب رسول الله چې دا به د ټولو انبیاو سرداري. نو محترمو سودا د الله تعالی سره وکئ، لږ شی الله له ورکوئ، الله تعالی به د هغې په عوض کې تاسو له ډېر درکوي.